السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف وائے. محترم علماء کرام، مشایخ اعظام، آدم ډیرو قدرمنو مسلمان ورونو، الله تعالی جل جلاله مشتاسو ته چې کوم عظیم الشان دین اسلام ور نصیب کړه، دی الله تعالی جل جلاله په نعمتونو کې عظیم الشان نعمت ده. د بعثت نمخ کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نمخ کې پرا دنیا پاغه کې ظلم، جہالت، بدامنی او بدترین قسم تا رسوم او چې څوک زورور ده دغه حکمرانی ده، د مظلوم د فریاد اوریدلو څوک نو، او دغه جهالت او ظلمونه هغه د تاریخ کې یو مثال ګرځیدله. خو چې کله الله تعالی جل جلاله دغه دین اسلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت نه بعد، د نبوت نه بعد، الله تعالی جل جلاله په دغه معاشره کې او د پرا دنیا کې هغه عظیم الشان انقلاب راوستو چې دغه بدامنی دا په امن بدل شو، دغه ظلم او ستم او دا په عدل او په انصاف بدل شو، او دغه ظلم او ستم دا په رحم او په عدل بدل شو، او دغه جهالت دا په علم بدل شو. محترم، تاسو د هغه معاشره د جهالت او د ظلم د دین اندازه ولګي چې په هغه معاشره کې خلق بو خپل بچي دا ژوندې شخوله، دا څومره ظلم ده او څومره جهل ده چې سړی خپل بچي خپل لخت جګر اغا ارخلی او اغا ژوندې ده، اغا د تنری کوي، اغا د تاواز کوي او دای دفن کوي. دای د معاشري کې هغه دومره عیب ده، یو خزه پیدا کېدل دومره عیب ده، هغه ځان دې پر دومره پیغور غني چې هغه دفن کوي په خاور کې، او دا هر څه برداشت کوي. دا نه چې غوته به تکلیف نه، خو معاشره ودس یا به دومره سنگدلی و چې هغه به دا خبر سره به عادت و. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. نن هم وعد البنات دو تا غیوزایی د موجوده ټیم کې کوم خلک تلی حرمینو ته د باب فهد سره یو قریب نږدې ځای ده وعد البنات وي ته اوس هم هغه ځای د شاړ پروت
چې کوم ځای کې به دو دغه مشرکین عربو به هغه چې کوم خپل بچي خخولې، نن هم هغه ځمکه موجوده ده. دا هغه قسم ته سنگدل خلق، دا معاشره دومره قسم ته ګند شوی وه او دومره قسم ته جهالت په دې معاشرې کې چې په وړو وړو خبرو به دومره جنگونه چیړ شو په خپل منځ کې چې بیا به صدۍ ورځې هغه جنگونه چلیدو. بیا به هغه جنگونو هغه اور هغه مړکیدونه. مشهور یو جنگ دا د اوس او د خزرج جنگ بعاث ویته. د اوس او خزرج دا دوی قبیلې وي په مدینه منوره کې د انصار، بنو قریظه او بنو نذیر دا يهود پاتې کېدو مدینه منوره کې، دا اوس طرف ته ولاړو او قینقاع چې کوم دي دا خزرج طرف ته ولاړو. د دو جنگ بعاث دا جنگ دومره طویل و، تاسو اندازه لګئ سم مستقل حکومتونه خو نو، دا سردری نظام، یو سردار د دیوی قبیله، یو سردار د بلې قبیله بل سردار. خدا جنگ تقریبا 120 سال رسیدا وچلی. بیا د اسلام د برکت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د برکت دغه اور ختم شو. ډیر خلک په دې کې مړ شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بو کله کله د سحر مند بعد صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین سره ناست او بیا صحابه وو د خپل د دور جاهلیت چې کوم الجاهلی رسوم او طور طریقې وي او کوم باغې معاشري کې برای او تیارې بوي، نو هغه متعلق به نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د خپل د تیر ژوندۍ کله کله کارګزاري ذکر کول. نو یو ځل وتا یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله، یو ځل ما عبادت ته شوق وشو چې زه عبادت وک، نو عبادت لپاره میزان ته یو بت جوړ پخپل بت جوړ کا او بیا می هغه د خوګوغ شین نه جوړ لکه کجوره شو دغه شین نه بت جوړ چې دې زه بیا عبادت کوم. دومره جهالت چې دا خپل لاس باندې بت جوړ کا او بیا دی هغه ته چې کوم د عبادت کوي چې دا به ما بیغمونه لري کی او دا به ماته عزت راکې یا دا به ماته په کاروبار کې خیر ورسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله زه صحرا طرف ته لاړم. اصحاب السیر دا خبره لیکلي چې کله یو صحرا ته لاړم نو عبادت می شروع کو، عبادت می کولو نو په دې کې زه ډېر نهار شو، ځکه چې مازدیګر شو نو انسان د بکله لوګ شي، نو نهار شو. نو بیا مې وی چې یاره د چکم خپل لاس باندې می بوت جوړ کړو د دې اخو د خوګونه جوړو، نو یو لاس مې نه کټ کو غامي وخړو، بیا داسې بل لاس مې نه وخړو چې لس ټایم تریدو یا مسخوتن څه ټایم تریدو، نو څومره ابوت مې جوړ کړو ځاته مې خدای جوړ کړو ټول مې وخړو. نو تاسو اندازه لګئ دغه دې درجه جهالت ته چې دا داسې یو معاشره وه، دومره قسم ته ظلمونه. تاسو ګوره بلال رضی الله عنه سره صرف دی الله تعالی جل جلاله په وحدانیت باندې کوم قسم ته ظلمونه وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین سره خو ګوره هغه معاشره ده، هغه ګن معاشره د اسلام دی برکت، دی دین دی برکت، هغه معاشره څومره د امن او امان، څومره د سکون او د اطمینان، څومره د خوشحالۍ، څومره د یو بل د قدر د احترام، د هر چا جان مال ابرو عزت د هر چا څومره پای کې حفاظت، هغه څنګه یو مثالی معاشره جوړه شو دغه دین د برکت نه جوړ شو. دغه اسلام دومره نورانی ده، دا دومره به برکت ده او دا دومره خشته ده
دومره ښایست لري چې دغه شانتي وګن معاشره چې هغې معاشرې کې هر جهت کې تیاره او ظلم او بدمني و، دا ټولو کې انقلاب راغی، په هر شي کې انقلاب راغی. محترمو چې کله د اسلام رهنمایي نه وي کومې معاشرې کې هم هغه معاشره هغه کې تیاری، په هغه معاشرې کې هر انسان ځان ته مذهبي، هغه خپل ځان ته لار ښیي، او په هغه معاشرې کې چې د کوم چا څنګه نفسیات دي، دغه څنګه جذبات دي، هغه مطابق دغه معاملات کوي. هغه معاشره هغه چې کوم دور همي هغه د جهالت تعبیري، هغه معاشره هغه ډیره هغه د خلکو د پاره د انسانيت د پاره تباهکن معاشره ای، چې د اسلام نور نه وي باغی چې په اسلام خسته نه وي معاشره، هغه د انسانيت د پاره د تباهی ذریعہ وي، د دنیا هم د آخرت هم اسی د دنیا په حساب باندې هغه تباهی شکار. محترم تاسو نن دور کې وګورئ، د مش تاسو چې کوم دور کې چې دور جدید وي دی، او مش تاسو یې چې دنیا په دې کې و ترقی کړي، دې کې شک نشته چې د آرام او د راحت او دغه شیونو په حساب سره د ژوندۍ د تیرولو سامان ډیر زیات شي. خو تاسو د دغه دور جاهلیت ته چې وګورئ، نه هغه جاهلیت مو هم پیر شي، هغه چې کوم نن مخکې چې کوم موږ د زمانه جاهلیت وته یو، دور جاهلیت وته یو، دغه دور جدید چې کوم جاهلیت ته هغه دغه نه ډیر زیات. تاسو نن سبا د یورپی معاشره د اخ طرف را چې کوم د فتنې او وزن رسی، د هم جنس پرسته आवाज چلےږي، دا څومره بدبدار ناره ده او څومره بدبدار شای ده، او دا په دې باندې دغه څومره قسم ته دغه چیزان ته ډېر هوښیار او دانشور او پوهه او کوم قسم ته دغه خبره دغه طرف نرخصتي او مشتاسو مسلط کوي. تاسو وګورئ دا شی په تاریخ د انسانيت کې نه دی شوی. دا ترانسجنډر چې کوم قانون ده د دې سره څه مثال نشته په مخکې دنیا کې چې سره دا هغه الله تعالی جل جلاله نرینه پیدا کړ، مرد پیدا کړ، او هغه نن ته قانون هم یې او دا معاشره یې چې ته دا یل شي چې څه زخزه اتا بقاعده په دې کې ته لیکل کې چې راځي مو تخلیق خو چې د خلقتن ز نر پیدا وي، خو اوس چې کوم د اوس خزه او زه خلقتن خزه پیدا وي اوس نری، او اوس چې کوم دا ټول څومره ماشينري ده او څومره د یورپی څومره مغربي فلسفه ده، هغه په دې باندې باعث ته چې دا خبره به تاسو منئ مشسره اوس، او د دې د نفاذ لپاره چې کوم خلک بار ملکونو د حالاتو نو واقف دي، په سکولونو کې، په کالجونو کې، په ادارو کې، په دې باندې اوس بقاعده سرکري توګه شدت اختیاري چې توی د خپل بچی سره دا چړ کې چې هغه نرینه ده او هغه ځان شته سبې ټیک تک هغه و جماعت ته ارسي یو خزي چې هغه چې نری هغه جماعت ته تل شي، هغه ټول ژوندۍ د نرینه غونډه تیری. دا هغه جهالت ته چې دا جهالت سره اسمان او زمکه دا نو کتل چې داسې به انسان دومره جهالت دا د دور جدید جهالت. تاسو محترم اندازه ولګئ چې د اسلام تعلیمات نه وي، د اسلام خسته رهنمایي نه وي، بیا د خلک کوم قسم ته معاملې کوي. تاسو وخت مخکې تاسو اټولو پورې درې دا خبره ډیره زیاته پیلاو شوه. هغه یو کسو په انګلند کې غالبا کوم ځای کې هغه لکونو ډالر خرچاوه کا ځان نه سپا جوړ. دا خبر تاسو ته پته ده؟ لکونو ډالر خرچاوه. الله تعالی جل جلاله اشرف المخلوقات پیدا کړه، مسجود الملائکه پیدا کړه، د کل کائنات مخدوم ده، د دومره عظیم شان کائنات الله هغه ته پیدا کړه، دومره عظیم صلاحیتونه الله ورکړي دي،
دنیا هغه ته پیدا ودا آخرت هغه ته پیدا ودا خو چې کله د اسلام رهنمایي نشتا بیا چې کوم دا هغه د ازادۍ چې کوم نراده د اسلام خلکو ته ازادۍ دغه سبق یو شیلو چې انسانان نو سپی جوړي ځان تاسو اندازه لګئ چې کله د اسلام دغه خسته دین نه بیا د خلک شتر به مهاري بیا چې په کوم طرف لاړو بیا نشي د معاشره به نشي سمبل بیا د هر چا خپل دین د خپل مذهب د څه کوي غو کوي محترمو په دا یو مشهور مورخ هم دا سیاح هم دا ابن بطوطه دا ځنه خلک پیژني هغه خپل وی سفرنامه کې لیکي هندستان ته چې سفر کړو نو هغه چې هندوانو یو رسم دا ستی هونه هغه ستی هونه وته باغې کې دا ترتیبي هغه چې زه یو ډیره غټه جمع روانه و یو قافله او باغې کې یو ځنانه و هغه ډیره خسته لباس کې و هغه په دی اوخه یا په وسورلې باندې ناستو او هغه سره نور خلک هم روانو او یو میت او جنازه هم روانو زه ډیر حیران شوم چې و طرف ته زنانه ده او هغه ډیر خسته لباس کې ده بل طرف ته یو میت او د جنازې ولا خلک جنازه وړي نو ما معلومات وکړو چې دا څه دي څه کیسه ده هغه وی چیرې دا د هندوانو یو رسم د ستی هونه دا ته وګوره مکمل رسم وګوره دا څه کوي دا خلک نو غای زدي سره شو د هندوانو سره نو دوی یو جنگل غوندي او غزای تلاړو غزای کې دوه ډیر زیات اور بل کړو دا خو تاسو ته پته ده چې د هندوان دا د خپل مړی سيزي اور ورکی نو هغه هند د خپل چې کوم مړه ده هغه به هم څه زول خو دیغه د دغه ستی هونه د رسم مطلب داو چې د چا خوند وفات شي نو بیا هغه چې کومه دیغه زنانه پاتې شي خزه پاتې شي هغه سره هم سيزي او هغه ځان په خپل سيزي دوی نه سيزي هغه ځان په خپل سيزي او سيزي ویلې سيزي زکه کچېره هغه معاشري کې بیا ځان نسيزي پاتې شي نو دیغه دغه زندگی د مرګ نه ډیر بدتره هغه خلک منحوسه غني هغه خلک ډیر زیاته سپیرای غني هغه سره څوک روټه نه خوري هغه سره څوک خبرې نه کوي هغه سره څوک د انسان په نظر نه ګوري هغه ډیر سخت قسم هغه د خپل ځان څخه زول د خپل خودکشي کول هغه ډیره بهتره دای چې هغه خزه چې کومه ډیره خسته کپړو کې و د خوان مخ کې خوان خې مړ شو هغه نه مخ کې اول هغه ورته کوغه ځان وسیزول بیا هغه نه ورسته به د خوان چې کوم دا او به د ډیره بهادر او ډیره پوهه شزه چې کله د ځان وسیزي د سپیراواله ختم شي لکه څنګه امام ابو داود رحم الله دا خبره لیکل چې د مکه د عربو مشرکین عربو د عدت ترولو چې کومه طریقه وا هغه دا وا چې کله به چا خوند وفات شو نو چې خوند به وفات شو نو بیا به داسې وی وړي کمرې کې هغه بند ک وړه غونته کمره بو لکه دا واشروم چې کسي غسل خانه چې کسي داسې وړه کمره بو او ډیره بیکاره کمره بو او ډیره بدی کپڑے به چې څومره بدی کپڑے کې دلې شي هغه ښه کپڑے به واچولي هغه زنانه به هغه کمرې تک یو کال بغي هغه کمرې کې ترول هغه جلخانه کې هغه به یو کال په هغه کمرې کې تیر او بیا چې کوم دا یو کال کې هغه ته نه دی لمبدلو او نه دی صفای کولو دی هیڅ شي اجازه نه وغیته هغه ته دې دای رسم چیرې د چا خوند وفات شي هغه به دې طریقې سره به خپل وخت لري عدت به داسې ترې بیا چې کله هغه کال به تیر شو هغه ازنانه کې دومره زیات غن شي او دومره جراثیم وو چې بیا وو کال بعد دیته د کمرې ته یو زناور یا وو غټ زناور وو یا وو یو مرغو دا به تراړو بیا هغه د خپل جسم سره هغه وصلول نو عموما به داسې و چې هغه زهر دی واجب نه وو هغه زناور مړ شو هغه او بیا به دغه زنانه ته د کمرې نه بار شو او بیا هغه نه بعد دی نور رسم کولو چې بس اوس د دې عدت ختم شو د دې سپیرواله ختم شو دا چې څومره د معاشري لپاره منحوس او نحوست ختم شو
تاسو اندازه لګئ چې د وخزې د هغې خوند وفات شي، د هغې وړه بچي وي، یو طرف ته دا درد دی او تکلیف وي او داسې مشکل کی، او بل طرف ته هغه ته دومره سخت قسم ته رسم سره مخامخ. خدا معاشره د دغه ټول ظلمونو نه او د دغه ټول ور نه او د دغه بربریت نه دا د چا په برکت وته؟ د اسلام په برکت. د اسلام په برکت باندې غلام ته هم الله مقام ورکو، هر انسانیت ته الله تعالی جل جلاله مقام ورکو. دا داسې خسته مذهب محترم الله تعالی جل جلاله چې موږ تاسو ته کوم دین راکړی دا ډېر عظیم شان دین دا ډېر لوی رحمت، او د موږ تاسو په دین کې داسې خوبه دي چې بے مثال، داسې جمع دین دا داسې جمع دین، هغه جمعیت ته په دغه اسلام کې چې د زندګۍ ایوا حصہ هم د زندګۍ هغه د اسلامی تعلیماتو نه بهر نشته. هر زندګۍ هر موړ کې الله تعالی جل جلاله د مشتاق رهنمایي کړی دا، او د اسلام خسته تعلیمات پای کې موجود دي، کا عبادت دی پای کې موجود دي، او کپاغي کې معاملات دي، عقاید دي، معاشرت دي، اخلاقیات، هر طرف ته تاسو وګورئ د اسلام یو خسته هر طرف ته مشتاق رهنمایي کړي. د تجارت په باب کې مشتاق رهنمایي کړي، د اقتصاد او د معیشت په باب کې مشتاق رهنمایي کړي. دومره زبردست اصول یې کړي چې پاغي په ذریعہ سره په د معاشري کې پاغي کې اختلاف نه وي، پای کې فساد نه وي، پای کې چاته تکلیف نه وي، چاته اذیت نه وي. داسې مسله د مشتاق دغه دین اسلام په دې کې الله تعالی جل جلاله یسر یش اسانی یش. محترمو دغه دین دا داسې نه ده چې مشتاق باندې الله تعالی جل جلاله څخه ډېر سخت په باندې لګولې، نه، چې د مشتاق د لپاره کوم شای څومره درجه د مشتاق د لپاره زیات ضروری ده، هغه عمره درجه دغه حیثیت. تاسو وګورئ چې کوم فرایض دي، چې کوم شیونه الله فرض کړي، هغه مشتاق د لپاره د دنیا لحاظ د دنیا په حیثیت دنیا د لپاره یا د آخرت د لپاره هغه عمره درجه ضروری دي. او چې کوم شیونه الله تعالی جل جلاله حرام کړي دي، هغه عمره درجه د دې معاشري د لپاره د انسانيت د لپاره نسور د اور ده. تاسو وګورئ الله تعالی جل جلاله غیبت حرام کړه، دروغ حرام کړي، دوکای حرام کړي، او دغه رشوت خوستل دای حرام کړي. الله تعالی جل جلاله دغه چا سره ظلم او زیاته کول، د چا جان مال ابرو عزت ته نقصان رسول دا حرام دي. نو دا محرمات دي، خو چې لکه څنګه څومره درجه حرام دي، هغه درجه کچېره مشتاق نظام نه بچ کوو. دا داسې دا لکه د معاشري کینسر او نسوک چې کسي. د نن سبا تاسو موږ ملک پاکستان کې وګورئ چې په دې کې د مختلفو ادارو کې تاسو د تباہی او بربادي او زوال ګورئ. دا د اسلام د دغه بغاوت نتیجه ده. دا دغه بغاوت نتیجه، دغه رشوت دی واجب چې ملک خراب ده، یا دغه دروغ دی واجب چې خراب ده، یا د چا هر سره د خود غرضی دی واجب خراب ده، چې هر سره د خپل غرض دی واجب نه دی بل عزت ته قتل کوي، نه دی بل مال ته قتل کوي، نه دی بل هیڅ خطر نشته، د خپل مفاد دا په هر څه مقدم دي. نو محترمو اسلام دغه دین دومره خسته دین ده، دا دومره مبارک دین ده. دا مشتاسو چې کوم شینو په بند کوي هغه کې د موږ فائدہ ده. الله تعالی جل جلاله غنی ذات ته هغه ته فائدہ نشته، پته کې مشتاسو ته فائدہ چې کوم شای فرض کړه هغه مشته د فرض درجه فائدہ هغه چې موږ نه کوو. نو مشتاسو یا به دنیا کې دنیوي نقصان هغه زیات وي، یا به د مشتاسو اخروی روحاني نقصان هغه زیات هغه درجه ضروری وي. نو دغه دین په د دین کې تاسو وګورئ یو حکم هم داسې الله نه دا کړه چې هغه د انسان د وس نه بار وي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله تعالی جل جلاله مش باندې تنګ نه راولي، اسنی راولي مش باندې. ليس عليكم في الدين من حرج، په دین کې تاسو باندې حرج نشته.
الله تعالی جل جلاله خپل بندگان د داسې خبرو نه مکلف کوي چې هغه دغه وس نه باري. د مشتاسو دین کې یسر، د مشتاسو دین کې خیر خوې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الدین النصیحه، دین کې خیر خوې. تاسو ګوره محترم، په دغه دین اسلام کې الله تعالی جل جلاله چې انسان ته څومره قدر ورکړ، چې پیدا کیږي څومره په عزت سره الله تعالی جل جلاله هغه دنیا ته راولي. دغه نوم خستانه می اهتمام به کوي، دغه د عقیقه اهتمام به کوي، او بیا چې کوم دا په والد سره باندې دغه حقوق کې شي، دغه تربیت، دغه هر څه د تعلیم، د هر څه خیال ساتل. بیا چې کله دا ټوله زندگی ګوره تر مرګ، او چې کله مړیږي به څومره په احترام سره دغه کفن دفن او هغه څومره په عزت سره به قبر ته رسي. دا عزت انسان ته چا ورکړه؟ اسلام ورکړه. چې د اسلام تعلیمات نشته به ګوره چې څه کوي خلق انسان سره. محترم تاسو ګوره کنن په معاشره کې د مشر قدر ده یا په وړه باندې شفقت ده، دا د چا دی وجه نه؟ د اسلام دی وجه. کنن په معاشره کې د یو عالم قدر ده، دا دی ویلي او دا خو اسلام د رهنمایي کړی دی. خبر کچېره په فقیر باندې څوک مهرباني کوي، دا د اسلام دی وجه نه. د خپل منځ کې څومره مهرباني ګوره، دا د رب العالمین دی وجه نه چې هغه مشته اسلام خسته دین راکړ. تاسو ګوره چې څومره خیرونه په د معاشره کې ګوره، څومره رڼایي ګوره، څومره حسن ګوره. دا حسن دا د چا دی وجه نه ده؟ دا د اسلام دی وجه نه. محترمو د مشتاسو دغه دین اسلام دا د امن او امان او د سلامتی دین ده. په دې کې امن ده، په دې کې سلامتی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د حجۃ الوداع په موقع کې چې کله هغه خطبه یې د اخري خطبه نو پاره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان کړ ټول خلکو ته چې خبردار چې د تاسو عزتونه، د تاسو ملونه، او د تاسو ملونه، د تاسو عزتونه او د تاسو زنونه دا داسې حرام دي. الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا. مختلف احادیثو کې مختلف قسم ته کلمات راغلي مختورستا، نو خو هغه کې تعبیر مفهوم یو ده چې لکه څنګه الله تعالی جل جلاله د دغه میاشتې حرمت یې دا یو ډیره محترمه ده او د احترام او د حرمت ولې میاشت چې هغه اشهر الحج چې کوم د حج میاشتې دي دغه میاشتې، او بیا پاره کې چې کوم ذوالحجه ده هغه ده، او چې د کوم مقام ده او کوم دا د مکه مکرمه مکه ده بلد الحرام ده، او چې کوم ورځ ده هغه د عرفه ده. وګوره محترمو انتهایی زوردار انداز سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته پیغام ورکړ. ځکه ګوره کتا څه خیال وکې د اسلام نه مخکې دغه درې شیونه وینا، عزت، مال، دا درې شیونه الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم دا درې شیونه د اسلام نه مخکې اټول نه زیات قدر او قیمت دي کم، اټول نه زیات دا په خطرې کې د خلکو عزت وړو وړو خبرو وینه تو یول د خلکو او د خلکو ملونه باندې ډکې چول، نه لیارې محفوظي نه په کور کې محفوظ، بس څوک زورور ده د بل مال غخره. او خود عرب په معاشره کې د مشرکین په معاشره کې دغه روایت داو، دغه مزاج داو چې هغه د درې شوینه دغه پرېز باندې ډیر زیات محترم، یعنی باوجود د کفر د مشرکین په نسبت د بلد الحرام د مکه مکرمه احترام مسلم. د اشهر الحج کوم د مشي دغه د دو چې کوم احترام ده د دې دا هم څو دا مسلم، دا اتفاقی ودی به احترام کول، په دې کې به جنگونه نه کول.
او د عرفه ریس چې کوم د دو په نسبت محترمه او د دې د خیال ساتلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره زبردست طریقې سره دوته د دغه درو شینو چې د خلکو په معاشري کې دغه څه احترام قدر او قیمت نه و، د قدر او قیمت یې روشل چې ګوره د انسان مال ابرو عزت او دغه وینه د دې دومره قیمت ته لکه څنګه د دې ریزه قیمت ته، د دې میاشتې قیمت ته، د دغه د بلد الحرام د دې قیمت، د دې حرمت ته، دا چې دا محترم ده. محترمو دین اسلام دا د امن درس ورکي. په دغه کې په اسلام کې د خلکو جان مال ابرو عزت محفوظ وي. الله تعالی جل جلاله چې څومره مشتاستا د حدود قصاص تعزیرات رکړي دا د مشتاسته په حفاظت دی باره. ولکم فی القصاص حیات، ولکم فی القصاص حیات. تاسو ګوره محترمو یو حد جری یو حد یو سړی قصاص شي په لکونو خلق محفوظ شي، لکونو خلق محفوظ شي. یو حد جری شي دیو غل لاس کټ شي د ټول معاشري اموال محفوظ شي. او چې کوم خلق د دې ډکو په لاس باندې خو خفقیږي د هغه خو احترام کوي او خو چې هغه روزانه پسونو کتونه کوي دغه څه خیال نشته چې کوم مظلوم مړي چې خیر دی. محترمو د مشتاسو دین د سره سر امن ده پدې کې کدا په یو کور کې راشي پغې کې امن او امان خیر سکون چین او آرام. کپه محلے کې راشي پغې کې سکون آرام. کپه بازار کې وي پای کې به دکان نه وي، پای کې به فراډ نه وي، پای کې به هر رنگ د ګن نه پاک. او چې په یو ریاست کې راشي اگر ریاست د امن او امان ولای، هغه د خوشحالي ولای، پای کې د خلکو عزتونه محفوظ وي، مال محفوظ وي، پای کې د هر چا هر ځي حق تخپل حق راسي. اسلام د خسته او حسین مذهب. محترمو دین اسلام دا سره سره عدل پدې کې ټول اعتدال. لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. دا دین پدې کې عدل او اعتدال، هر شي کې عدل. د تاسو د دین اسلام چې کوم یو حکم ورخله د الله تعالی جل جلاله چې کوم حکم تاسو ورخله آی کې عدل او اعتدال. لکه څنګه دغه کائنات په عدل جوړ ده. الله تعالی جل جلاله د انسان سترګه چې په دې باندې مشتاسو قتل کو دای چې په کوم ځای باندې یخې ده کله د کل کائنات د ټول دنیا په نن سبب اربونو خلق دي. دغه ټول خلق جمع شي، ډاکټران، سیاستدانان، فرشته، جنات ټول جمع شي. د الله انتخاب نه یو بل ځای ته منتخب کی دنه بل بهتر انتخاب نشي چې د کوم ځای کې الله د دې پر انتخاب درنګ ته په کائنات کې الله چې کوم انتخاب دا هغه ټول نه اعلی او لا اخیری دغه نه بل بهتر نشي. ام درنګ ته الله تعالی جل جلاله چې د انسانیت لپاره چې کوم دستوري حیات د زندګۍ د تیرولو تور طریقې د ریاستونو د دغه طریقې او د کور د بازار د ایوان د ریاست الله تعالی جل جلاله هغه د پر چې کوم مشتاست اسلام راکړه هغه د الله انتخاب ده. هغه چا انتخاب ده؟ الله انتخاب ده. هغه نه بهتر انتخاب بل نشي کېده، هغه نه بهتر زندگی بل نشي کېده. محترمو دغه دین اسلام دا ډیر خسته دین. ماته خبره یاد شه، دا خبره کوم بیا خبره ختم کوم غي باندې. د 14 هجری په دې کې چې کله کسرا سره جنگو د مسلمانانو نو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دا د اسلام لشکر دا مشر چیف او د دې کوم لشکر په دې زرا 30000 نفری باندې دا زنه صحابه او زنه تابعین په دې باندې مشتمل. او د کسرا چې کوم فاجو هغه د ایران فارس ور چې کوم دي دواله که خلک کسرا دا چې کوم د فارس حکمران دی هغه ته وو کسراوي. نو هغه دا مطالبه وا چې زه مذاکرات کوم یو ځل هغه نه بعد به جنگ وکړو. نو دغه مطالبه هغه سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه مشوره وکړه بغي باندې.
چې دې سره څه کوو، نو خلک په دې باندې فیصله وشوه چې په دې باندې ورای راغله چې یاره یو وفد بو واسطو مذاکراتو لپاره. په دې کې ربیعی ابن عامر رضی الله عنه صحابي دا جلیل القدر هغه رای داوه چې داسې وکړو چې د کسرا مذاکراتو ته بو یو ډیر درون وفد نشته چې هغه دا ونه چې یاره موږ ته ډیر اهمیت راکو او شاید چې دا موږ نه خوفزده دي مسلمان. یو فرد انتخاب وو، بس یو کس به هغه چې کوم دا هغه بلاړ شي او هغه مذاکراتو ته. په هغه باندې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د خبره خوښ شو چې دا خبره کې چونکه د جنگونو په نفسیات دي کې ډیر عمل دخلي، نو هغه چې دا خبره کې لاندې هغه ډیر د زور ډیر جنگ خو اثر سي، او چې د یو کس واسطه نو دی کې بلاغنته هغه تندازای چې داخله جنگ کول غواړي. نو مشوره هم په دې باندې او فیصله هم په دې باندې وشو چې ربیعی ابن عامر رضی الله عنه دا بخپل لاړ شي. په دغه ټیم کې دوا سپر طاقتونو، یو روم او یو فارس، چې کوم د روم ولا د قیصر نه او د بل چې کوم د کسرا دغه دوه غټ حکومتونو. نو ظاهره خبره ده هغه ټیم کې سپر طاقت چې کوم وي هغه ته مذاکرات د پارسي او یو کثیر ربیعی ابن عامر رضی الله عنه او ربیعی ابن عامر رضی الله عنه چې کله روان شو او کسرا سره مذاکرات ته وسی، نو لباس هم ډیر خسته نه او چې کومه نظاوی سره واغای هم په چتړو باندې تړلې و، هغه مزیدار نه و، او چې کوم اسوي سره واغه هم څه ډیر شاندار او ډیر نسلی اس نه و. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین تاسو نه آشنا خلک، د دنیا قدر او قیمت نه، د بدشیانو څخه حیثیت نه، بس د الله تعالی جل جلاله دین هغه ته محبوب، هر څه زیات عزیز الله او د الله مینه دغه بزرګو کې وادي دغه دنیا د خاورې دغه په نظر کې. نه هغه چې کله روان شو او کسرا هغه د صحابه او د فتوحاتو نه ډیر زیات په خاف کې شي، نو هغه ډیر زیات د شان او شوکت مزید اظهار وکړ. مخکې اسی د شان او شوکت اسی بو ډیر زیات د بادشاہانو دا چرچې او د نخرې به ډیر زیاتې، نو هغه د لیارې کې کلینی چولې وي او د فوجیان درولي ولارې کې او بیا د سونی ولا زیورات وي توقع او دا قسمه اسلحو نمایشي کړو او خپل ډیر په شاندار تخت باندې ناست. به هر حال هغه واقعات تفصیل دي زبره تفصیل کې نه ځه، خو چې کله په دې لیارو باندې کله تلو او په لارې کې کلینی چولې وي، نو ربیعی ابن عامر رضی الله عنه بالکل بلا تکلف بلا خوف خطرې روان دغه ته مذاکرات. نو لیارې کې ته خلق کوم ولاړو هغه وی ته چې د اسلحه جمع ک او دې سره خو اجازه نشته ملکات. نو هغه ته چې ما خو څه دلچسپي نشته ملکات کې، ما خو هیڅ دلچسپي نشته، دا خو د تاسو چې کوم مشر داغو مطالبه ده کوم مذاکرات کې ټیک ټاک نه زو واپس. هغه چې دا استغنا وکړه او دا قسم ته بیروخي، هغه چې ناروا چې زکه چې داله خو هغه ته وی چې مذاکرات وکړو، نو بالکل په دغه کیفیت کې لاړو. ازنه تاریخ کتابونو البدايه والنهايه وغيرها ځنه کتابونو لیکلي چې کله دغه دربار تلاړو نو هغه چې کوم د بلختونه دي هغه چې کوم جمع دغه پرې سونې لګیدلې، نو دا خپل اثر وخت تاوی پرې وتړل لسی چې دته هغه دته اهمیت کومول دي. پر بیا ډیر طویل مذاکرات شوي دي، ډیرو کتابونو خوستې ډیر چې کوم د سیر ولا کتابونو ټول ذکر کړي دا واقعیا خوستې ده، پای کې ډیر زیات تفصیل ده. خو البته غینه یو ډیر اهم چې هغه دوی کې بینول مقصود دی هغه دادي هغه نه رستم تپاس کوي، هغه نه تپاس کوي چې د تاسو عرب خلک چې کومه د دې عرب صحراونه د تاسو د عراق زمکه دا او د شام زمکه ته څه شی رو بسره تاسو څه شی مجبوره کړی تاسو په څه بنیاد باندې تاسو ختای او بدای لکو باندې رغلی ټولو باندې. تاسو د ربیعی ابن عامر رضی الله عنه جواب ته ګورئ او هغه څنګه د خپل د خبرې تعبیر کوي. هغه وی الله ابتعثنا الله ابتعثنا مجا الله تعالی جل جلاله دې پر راستلی لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. دې پر مجا الله راستلی چې د خلق دا د انسانانو د بندګۍ نه وبسو، دغه د ذلت نه وبسو چې څومره د انسانیت دغه
خپل ځان نه خلق جوړ او د خلق ځان ته معبود کړي او د خلق کې مختلف قسم ته په داسې قوانینو کې داسې خبرو کې گرفتار کړي چې د حریت او د ازادي هر څه ختم کړي او غنه غلامان جوړ کړي دي خپل داغه د غلامۍ زنجیرونه وته ماتو لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد او چې موږ دغه کوم رب العباد ده چې هغه مستحق دي د شراغ په عبادت وکي هغه ته وبس او بل جمله ته کومه کړي غدا کړي ومن جور الاديان الى عدل الاسلام د چې څومره د نورو دینونو ظلمونه دي او څومره بد رسمونه دي او څومره قسم ته د انسانيت او د انساني معاشري مختلف قسم ته د اسلام نور دی وجنه نور نشتا د اسلام تعلیمات نشتا د اسلام رهنمایي نشتا هغه د وجنه د معاشره په یو ور کې ده مختلف جرایمو کې ده مختلف ظلمونو کې ده دغه انسانيت دغه د ظلم نه وته نشي او د اسلام حسین او خيستا او مبارک د امن او امان دغه دین ته داخل شي نو تاسو خلک رکوټه په دې کې دې وایي دغه رکوټ ختم کو نو محترمو نو دا دوته پته چې دا ټوله معاشره چې د پور باندې ده او د هر طرف ته اور لګیدل ده د دې واجنه چې د اسلام خيستا تعلیمات نه دي رسیدلي او چې کله دې واجنه د صحابه کرام رضوان الله علیهم السلام دغه څومره معاشرت ته دغه څومره دغه طرز ژوندۍ ده هغه چې کله مجوسیانو نصراو يهودو نو چې څومره اديان باطله دي چې څومره د دو معاشرت او د دو طرز ژوندۍ وکته ناغو دغه دومره زیاته پسند دومره خوشبداره دومره خسته ژوندۍ دومره پاکیزه ژوندۍ دومره مبارکه ژوندۍ دومره د حیا ولا ژوندۍ دومره د امن او امان ولا ژوندۍ نو دا ټول خلکو لبیک او استقبال وکړه دا وخت د خلک جوګ در جوګ افواج اسلام کې داخل شو اسلام حسن کتو محترم د مشتاسو دین ډیر خسته ده اسلام ډیر مبارک او ډیر عظیم شان دین مشت الله را کړه هو مخکې خو بداسي و چې کفار دا اسلام د پر چورکوټ جوړیږي چونکه د اسلام د کې پر انسانيت د پر خیر ده چې څوک د خیر منځ کې رکوټ جوړیږي نه به لري کول په توري به کټ کوه به لري کوم چې ته ویلې د انسانيت د خیر نه غواړي او خو محترم نن سبا دا یو خبره یو تلخ حقیقت ضرور ده چې مشتاسو مسلمانان ورونه خپل د مشتاسو د معاشري تاسو ګر الحمدلله سام خلک ډیر زیات شته ډیر خسته خلک شته خو اکثریت معاشره هغه دیغه چې کوم عملی ژوندۍ ده هغه په دین باندې خستانه او د دین لري وخت ورو دی هغه نقصان مشته ده د مشتاسو په کورونو کې هغه د غیر واجب نه حسد او بد داسې د مجاز معاشري د مجاز بازار د ایوان د کوم نن سبا چې په دې کې مختلف جرایم دي تکالیف دي مصیبتونه دي پریشانای دي د بار معاشري کې تصور ګوره چې ور بل ده د دې وجه ده چې هغه د اسلام احیا نشته د الله د دین چې کوم احکام دغه ژوند دي او محترم دغه د دین ژوند کول او په دین باندې عمل کول د دې لپاره د دې ضرورت نه چې دا به جماعت ته تاسیدوس کې بجوند کوي یا به ته خانقاه ته اوس کې بجوند کوي د الله تعالی جل جلاله د دین چې کوم د اسلام احکام دي د ژوندۍ هر حصے سره دي که سره په دکان کې ناستا هغه ته خپل د اسلام احکام متوجي دي چې دغه شونه خیال ساته یو سړی دا هغه په د ریاست او د امیر المؤمنین په کرسي باندې ناستا هغه ته خپل هدایت دي امدرنګ ته چې کوم خلک هغه د قضا په کرسي باندې ناستا هغه ته خپل هدایت دي هر کس چې د خپل ژوندۍ تیرې په د خپل ژوندۍ کې وګوري چې ماته الله څه حکم کوي هغه ځکه دین ژوند کی دغه دین داسې مشکل نه ده تاسو ته محترم عرض کو چې دین کې سره مشکل شته نه دین کې مشکل نشته ها د زنا چې کوم ډیر زیات عبادتونه دي ډیر زیات روزي دي دا هغه شیونه دي چې هغه مستحبات دي اچ کیږي د کوم د دین فرض حصہ ده واجب حصہ ده ضروری حصہ ده مختصر دومره ډیر نشته اصل څه خو چونکی دی الله تعالی جل جلاله تعلق او د آخرت هغه چې کومه مقصودی ژوندۍ ده د مرګ نه بعد ژوندۍ ده دغه خیرت پر خصوص څومره منډه وای کوم
هغه دې پر خلک هر سړی خوري کې چا وې زما د خیرت فکر غلیب عمر منډه ډیره وای هغه خپل څوک دي اختر ته دین دومره مشکل نه ده خو محترم دې پر یو څه شي نه ډیر ضروری دي کوم تاسو دا غواړو چې یاره د موږ په کور کې د موږ په بازار کې ایوان کې دغه دین او دغه اسلامي تعلیمات راشي او دغه حیات طیبه او د خسته ژوندۍ مشته نصیب شي یو خدای دا لکه څنګه تاسو مخکې علما ویلو زده کړه وړي د چا غوړي زده کړه وړي یو او دویم دا د محترمو زده کړې نه بعد سړی زدای یو شي پته وي ته چې دروغ ګناه ده غیبت ګناه ده خو منې کېدل نه کیږي علم عمل نه د عمل اصل کې یو محرک غواړي یو داسې قوت غواړي چې هغه ته په عمل باندې واچي چې به ته سړی دی الله تعالی جل جلاله حکم اومني هغه دې پر محترم او چې کوم قوت ته هغه ایمان او تقوا قوت ایمان او تقوا داسې شاید د داسې یو محرک ته د داسې یو نور د پدې کې چې پدې کې د انسان په ځکه دی الله عظمت او خشیت او لوی نو بیا د الله تعالی جل جلاله هر حکم پای کې د محتاط یو په باندې عمل کوي دا شی ضروری ده خو ګوره دغه ایمان او تقوا دا ډیره واضحه خبره ده دا په صرف په تمنا باندې نه حاصلې شي چې بس دا خپل حاصل شي یا به ته کتاب پڑھاو کې پای کې بتا کې ایمان او تقوا راشي نه ایمان او تقوا لپاره باقاعده مجاهده لاګي داسیو چې مجاهده ذکر الله کثرت صحبت صالح باندې داسیو مشتمل مهالي هغه مهال کې لاغونتي هغه تربیتی مهال کې وخت تیرږي چې سړی د ایمان او د تقوا ابيري وشي بیا پاره کې انسان چې کله دغه شی مضبوط شي بیا د دین باندې عمل کول د انسان مزاج جوړ شي انسان ته آسان شي او په دغه دین سړی ته د الله تعالی جل جلاله په دې باندې احکامات باندې عمل کولو کې غیته لذت او سکون ملويږي لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قرۃ عین فی الصلاه بیا ته خون ملويږي الله تعالی جل جلاله د مشتاسو د معاشره او د مشتاسو کورونه او موږ په خپل ټول په اسلام خسته کی وصلی الله تعالی